بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو کتونکو حجرې ته په خیر علي. یو دور و چې موږ خپل د استادانو صاحبانو په مخ کې ناستو، نو هغوی به په یوه خبر ډېر زیات زور لګو چې تاسو ماته ګورئ، اخوا دې خوا مه ګورئ. خوږو کتونکو په هغه وخت کې دا څېړنه یا دا تحقیق نه و شوی چې ماشومان چې کوم دی دا درې قسمه دي، یو اډیټري دي، بل ویژول دي او دریم قسم چې کوم دی دا هیپټیک دی. اډیټري هغه دي چې د هغوی کاته که هر طرف ته وي، خو هغه به تاسو ته غوږونه به د هغوی ستاسو طرف ته وي او تاسو چې ته څه تپوس کوئ چې یاره ما څه ووایي، هغه به تاسو ته حق ووایي چې تاسو دا وي. په دې پسې دویم راغی ویژول. ویژول هغه دي چې هغوی به تاسو ته ګوري، ستاسو حرکات او سکنات په نوټ کوي او په دې به ستاسو نه زده کړه کوي. که فرض که دوی اخوا وګوري نو دا اډیټري نه دي دا ماشومان، نو د دوی به بیا هغه شان زده کړه نه کیږي، دوی به په هر حال تاسو ته ګوري او زده کړه به کوي. او دریم قسم هغه دي چې په کلاس کې ډېر ناقلاره ناست دي، هغه چې کله هم ناسي هغه د خپل ملګري یا په خپله بسته کې چې کوم دی ګوتې وي، کله به ترې کاپي راوباسي، کله به ترې کتاب راوباسي، کله به د دوی په لاس کې پینې په هغې باندې به یې ټقار رخ کړی. دا هیپټیکي دا ناقلاري د دوی د وجود سره کاري، د دوی چې دا لاس او خپې تاسو وتړل او په یو ځای تاسو دوی کېنول نو د دوی زده کړه ختمه شي. نو په دغه هکله موږ نن کوشش کړی دی چې د خپل ماشومان وپېژنو. په دې هکله موږ اصغر علي صاحب ته خواست کړی چې تاسو زموږ سره یو 15-20 منټ والئ او چې موږ د خپل ماشومان وپېژنو. نو د ټولو نه مخکې اصغر علي صاحب زه تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایم او امید لرم چې زموږ دا ناسته به ګټوري. اصغر علي صاحب لومړی خو راسره خپل تعارف وکړئ چې دا کتونکي لږ تاسو وپېژني. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم اصغر علي دی او د 25 سال نه زه د ټیچینګ فیلډ سره وابسته یم. اصغر علي صاحب تاسو به د یو ماشوم شخصیت، مجموعي شخصیت چې د هغه څه دی، دا به تاسو څنګه بیانوئ؟ که د به حیثیت د یو ټیچر زه وګورم نو د ماشوم کوم مجموعي شخصیت چې دی دا زه په 3 ډومینز کې ګورم، کوم چې د بلومز لرنینګ ډومینز موږ هغې ته وایو، چې په هغې کې یو کوګنیټیو ډومین دی، یو افیکټیو ډومین دی او یو سایکوموټر ډومین دی. او دا دریوانه ډومینز یا دا دریوانه ایریاز کم چې مونږه دې ته وایو چې دا د انسان د پرسنالټي 33.33% دي، دا راجمع شي نو دې نه یو 100% پرسنالټي د ماشوم جوړیږي. نو که دا دریوانه ایریاز د ماشوم په لحاظ سره په دې باندې کار کیږي نو یو ښه بیلنس پرسنالټي د ماشوم جوړیږي. اصغر علي صاحب تاسو په دې خپلو خبرو کې د ماشوم د شخصیت 3 رخونه یا 3 اړخه وښول چې په هغې کې تاسو ووایئ چې یو افیکټیو ډومین دی، یو سایکوموټر دی او یو کوګنیټیو ډومین دی. په دې باندې تاسو لږه رڼا زیاته وغورځوئ. دا 3 ډومینز چې دي دا یو کوګنیټیو ډومین دی، کم تعلق چې مونږ وایو زیات د سر سره دی یا د دماغ سره دی. دویم کم ډومین چې دی دا افیکټیو ډومین دی او په دې کې مونږ وایو چې د تعلق د زړه سره دی. او دریم کم ډومین چې دی ته مونږ سایکوموټر ډومین وایو، د دې چونکې تعلق د سکل سره دی نو دا لاسونه او یا د انسان وجود چې دی په دې کې زیات انوالو دي. اصغر علي صاحب تاسو په خپلو خبرو کې د ماشوم د شخصیت د یو 3 اړخونو ذکر وکړو، نو تاسو څه ګڼئ چې زموږ په دې اوسني سیسټم کې چې کوم دی دا 3 واړه اړخونه پوره کیږي؟ که ریالسټیک خبره زه وکړم جی نو زمونږ کوم موجوده تعلیمي نظام چې دی په هغې کې مونږ زیات کمزورنې چې ورکو هغه مونږ صرف کوګنیټیو ډومین له ورکو. او زما پرسنلی دا خیال دی چې هم دا وجه ده چې زمونږ دا ماشومان چې دي د دوی هغه ټوټل پرسنالټي چې ده هغه د سوسایټۍ دپاره فروټفل کیږي نو چونکې زمونږ ایجوکیشن سیسټم چې دی هغه د ماشوم کوګنیټیو ډومین په کم کې چې دا هغه لرنینګ یا د سلیبس یا انټینډډ کریکولم چې کوم ته وایو هغه فوکس کړی چې دا ماشوم فزیکس، کیمستري، بایولوجي، انګلیش، میتھمیټکس وپېژني او په دې کې د های مارکس والی بیا د دې په کم لیولز دي چې د په نالج لیول باندې دا زده کي، په کمپریهنشن لیول باندې زده کي یا مختلف شپږ کم لیولز چې دي د بلومز په هغه لیول باندې میجارټي کم زموږ انسټیټیوشنز چې دي هغه فوکس دي. نو د دې وجې نه ماته نه ښکاري چې هغه ټوټل پرسنالټي چې ده هغه د ماشوم جوړیږي. اصغر علي صاحب خپل ماشوم د ځان دپاره، د دې معاشرې دپاره، د خپل خاندان دپاره او د دې ملک دپاره یو فروټفل یا فایدهمند ماشوم څنګه جوړولی شو؟ مونږ له پکار دي چې مونږ د ماشوم دا 3 واړه ډومینز چې دي دا 3 واړه ایریاز چې دي کوګنیټیو، افیکټیو او سایکوموټر، چونکې دا د یو بل سره کنیکټډ دي او دا د دې د یو ځای کېدل چې دي دا د ماشوم یو پرسنالټي جوړوي، کوم ته چې مونږ یو مجموعي هولیسټیک پرسنالټي د ماشوم وایو.
نو دا درې واړه پیرالل چلول ډېر زیات ضروري دي چونکې ادارې تعلیمي ادارې چې دي یا زموږ ایجوکیشن سیستم صرف کوګنیټیو ډومین فوکس کړی دی نو افیکټیو ډومین د ماشوم ډېر زیات متاثره کیږي او سوسایټي هم هغه رول هغه شان اوس نشي پلی کولی کوم چې لس 15 کاله مخکې پلی کوو د ماشوم کې مختلف اقدار هغه ته ښوول د هغه د خوی په لحاظ سره ښې خبرې اته ښوول چې د هغه فیلینګز د هغه په هغه کې صبر راوستل پای کې برداشت پیدا کول په هغه کې تنقید برداشت کول هغه خوشحالي به څنګه سیلیبریټ کوي دا زده کول دا ټولې خبرې د ماشوم په افیکټیو ډومین کې پرتې دي نو په کار د موږ لا چې موږ دغه 33% هم ډېر زیات فوکس کوو او د دې سره سره چونکې ماشوم یو هیلدي ماشوم زموږ سوسایټي له پکار دی زموږ قوم له پکار دی نو چې داغه سایکو موټر ډومین چې کوم دی پای کې داغه ګروپ اکټیویټیز راځي پای کې داغه سکلز راځي پای کې داغه انټریکشن راځي داغه انټر پرسن سکلز راځي چې دی به سوشلی سونه زیات اویری دی به د سوسایټي لپاره سونه فروټفولي سونه به د ښه یو ښه سټیزن جوړېدی شي نو چې کله مونږه دا درې واړه ایریاز په ښه انداز باندې د ماشوم فوکس کړي زما خیال دی چې مونږ به کم ډیو رول چې دی په سوسایټي کې به حیثیت د ټیچر مونږ به هغه ادا کولی شو ازایل صاحب ما او تاسو به حیثیت استادان په اداره کې وړو ته سبق وایو تاسو څه ګڼئ چې مونږ لا به حیثیت استاد څه کول پکار دي زه به بیا خپلې خبرې راشم چې به حیثیت استاد مونږ خو اول سره پکار دي چې مونږ خپل ماشوم وپیژنو هغه مونږ ایکسپلور کړو او دا هغه د ایکسپلور کېدو هم مختلف ایریاز کې دي شي مختلف طریقې کار کې دي شي مونږ ته اول نمبر خدا پکار چې د ماشوم زده کړه د په کم انداز باندې ښه کولی شي ځینې ماشومان داسې دي هغه ویژولي هغه چې یو څیز ویني په هغه انداز د لیدو نه وروسته د هغو زده کړه ښه کېږي ځینې ماشومان پیدایشي د هغو اډیټري سکلز ښیي هغو په اورېدو باندې ښه زده کړه کولی شي او ځینې ماشومان داسې چې هغه هپټیکي هغه چې کله د هغو وجود د هغو لاسونه خپې په یو عمل کې نه استعمال شي نو په هغې لحاظ سره د هغو ښه زده کړه نه کېږي نو اول نمبر خو موږ له پکار دی چې موږ خپل سټوډنټ ایکسپلور کړو موږ ته د هغه د زده کړې هغه سټرانګ ایریا پته ولګي نو د هغې نه وروسته به موږ د هغه اکارډنګلي ښه تربیت کولی شو ازایل صاحب ستاسو د وخت ډېره زیاته مننه تاسو مصروفه وئ او زموږ په خاص باندې تاسو موږ له ټایم راکړو ډیره زیاته مننه په اخر کې خپل یو وړوکی پیغام ورکړئ پیغام به دا ورکوم خپل کم شعبې سره چې ځوابسته یم چې به حیثیت ټیچر موږ له پکار دی چې موږ د خپل ماشومانو تربیت په دې درې واړو ډومین وکړو په دې کې به زیاته زور نه زه افیکټیو ډومین له ورکم کوم چې بدقسمتۍ سره زموږ نه سکیپ کیږي نو موږ له پکار دی چې د ماشوم په افیکټیو ډومین باندې چې پای کې د هغه مورل ډیولپمنټ دی پای کې د هغه سوشل ډیولپمنټ دی او پای کې د هغه ایموشنل ډیولپمنټ دی چې په دې باندې به حیثیت ټیچر موږ زیات کار کوو نو امید دی چې موږ به یو ښه ماشوم د سوسایټۍ لا ورکولی شو خوږو کتونکو د اصغر علي صاحب د ګټورو خبرو نه بعد موږ په دې نقطه ورسېدو چې د ماشوم د شخصیت چې کوم دی دا درې روحونه دي چې په هغې کې یو کوګنیټیو ډومین دی یو سایکوموټر ډومین دی او دریم چې کوم دی نو هغه افیکټیو ډومین دی نو موږ که وګورو زمون وسنۍ تعلیمي نظام یا معاشره چې څنګه روانه ده په دې کې صرف د ماشوم د یو روح په هغې باندې کار کېږي چې کوګنیټیو ډومین دی هغه د هغه د دماغو سره کار ساتي هغه ښه ښکلې رټه وکړي هغه ډېر ښه سبق رټه کړي هغه چې کوم دی نو واپس هغه موږ ته کاپي هم کړي او د ډېر ښه نمبرې هم والي خو چې بیا وروسته ژوند راځي نو د ده دا دوه اړخونه د ده د شخصیت دا دوه روحونه چې کوم دی هغه کمپلیټ شوي نه زمونږ د بده مرغه زمونږ په سکولونو عمارتونه ډېر ښکلي دي د دې بلډینګونه غټ غټ دي خو د دې سره وړوکی خسکی ګراونډ نشته چې په دې کې د ماشوم دا وجود د منډه ووایي د ده د سایکوموټر ډومین چې کوم دی دا ورسره لږ ترقي واخلي او دی چې کوم دی د دغه شخصیت دغه روح ورسره هم مضبوط شي بیا زمونږ چې کوم افیکټیو ډومین دی چې په هغې کې جذبات دي په هغې کې چې کوم دی احساسات دي موږ خپلو ماشومانو ته دا ونه ښو چې جیت کا مزہ کیا ہوتا ہے اور شکست برداشت کیسے کی جاتی ہے نو د دې پروګرام نه بعد پکار دی چې موږ ټول په دې خبره باندې لږ غور وکړو لږ فکر وکړو چې موږ به د خپل ماشوم د شخصیت درې واړه روحونه چې کوم دی دا به مکملو او دی به یو مکمل انسان د معاشرې له ورکوو د بل پروګرام پورې خپل کوربه امجد علي صاحب له اجازت ورکړئ په لوی خدای وسپارم